ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو مدینه منورې بازار ته او هغه دکاندار سره خبر وکړه چې زما دا قیمتي لباس ته د مالداري زماني لباس ته په پیسو واخلي. د پیسو خبر ور سره وشو او هغه کپڑے پاغي خرڅ کی او د خپل ځان د پاره چې د ټاټ بوجي راوغشتو پاغي باندې خپل ستر عورت پټ کو خپل بدن په پټ کو او د بټونو په ځای باندې ازغي چې هغه په دې ځینو باندې ولګولې او بقای چې کومې پیسې پاتې شو هغه وروړو د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله وروړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے ابو بکر ستاسو راتلو نه مخکې جبرئیل علیه السلام راغی او کوم لباس تا غوښتل دغه لباس هغه مغوښتل او ما ته پوښتنه کو چې جبرئیل نن ستاسو لباس بدل ولې دی. هغه فرمایل چې دا الله رسوله ستا یو عاشق ستا په عشق کې او ستا په محبت کې چې کله د مدینه منورې په بازار کې خپل لباس خرڅ کو د رب کائنات رحمت په جوش کې راغ او ټول آسمانی مخلوقات ته دا حکم فرمایل تمام ملائکه ته چې نن تاسو د صدیق اکبر په اتباع کې دغه د ټاټ لباس اختیار کړئ چې مخکې مختلف جنگونو کې صحابه کرامو قربانیان ورکړي وي او ټول پر هر ستړي ستومانه جنگونو نه فارغ شو او دغه شانتي دویم د مدینه طیبه د کجورو باغونه تیار او سخته ګرمي او په دغه ګرمۍ کې د مدینه منورې نه بهر تبوک طرف ته سفر کول یو داسې دشتي او شګي او ډېر زیات د ګرمۍ تکلیف او د مشقت نه ډکه لاره وه. نو په داسې حالاتو کې سفر کول او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا و چې تاسو ټول وزئ ځکه په دې آیت مبارکه کې دا حکم دی انفروا وزئ خفافا سپکباري وثقالا او درنباري وجاهدوا او جهاد کوي باموالکم فخپل مالونو وانفسکم او فخپل ځانونو سره فی سبیل الله فلار کې الله تعالی ذالکم خیر لکم دا ډیر خدای تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو کویږي کدرونی سپکی او مشری کشری بډای ځواني کمزوري طاقتوري مالداري غریبي او دغه شانتي قوت او طاقت والي کمزوري ضعیفي او په هر حالت کې چې صرف د انسان مؤمن مسلمان او ایماندار دی په هر حالت کې چې هغه دغه جهاد لپاره او دویم دا چې صرف موږ نه بلکې وجاهدوا باموالکم وانفسکم جهاد کوي د خپل مالونو سره ځانونو سره جان بم ورکه مال بم ورکه. لہذا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم ورو صحابه کرام ته نو عجیب حالات مخترال حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې په دې موقع باندې د یوې پیسې د جهاد لپاره د الله دین لپاره ضرورت د الله محبوب پیغمبر دا اعلان کړو او یو لوی تعداد کې د دشمن سره د مقابله لپاره روانګي و او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري جنگ چې په خپل باندې بنفس نفیس د الله محبوب پیغمبر په دې کې قیادت او سیادت کو د جنگ. لہذا حکم فرمایي چې څومره مال دولت چا سره دی مال وروړي او خپل ځانونه پیش کړي د جهاد لپاره او ټول وزي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دې موقع باندې 300 اوخان او دغه شانتي اشرفیانی ډیر زیات تعداد کې وروړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جولې کې واچو او چون کې ډیر اشد او سخت ضرورت په دې وخت کې مجاهدین سره سورلې د پاره اوخان اسپیدا نه وي. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وکړو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا 300 اوخان د سامان نه ډک
او دغه شان د اشرفی د نبی اسلام جوړې ته ډکې شوې د الله محبوب پیغمبر د خوشحالۍ نه هغه اشرفیانې اړې راړې او زبان مبارکه باندې د الله د محبوب پیغمبر د الفاظ دي چې اے الله نن نفس کا عثمان غنی رضی الله عنه نه کس ګناه هم شي پاغي باندې د ګرس مکوا او ارشاد فرمایي چې نن نفس عثمان غنی نه خطا او ګناه وشي هم هغه به نقصان نه ورکړي لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته د صحابه کرامو هغه مال راجمع کېدل شروع شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل مال پیش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې عمر څومره مال درو عرض کې یا رسول الله د ټول کور سامان می راجمع کو او برابر می په دوه حصو باندې تقسیم کو یو حصہ کور والو د پاره می پرې خو یو حصہ ستاسو په حضور کې می پیش کو دغه شان مختلف صحابه کرامو خپل اخلاص کو او د جهاد د پاره چې خپل مال پیش کو اخر کې یار غار او یار غار و مزار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو داسې عاشق چې په مقدس مکه باندې د انبیاء کرامو نه بعد د دنه اوچته مرتبه د چانشته دي لہذا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی د الله محبوب پیغمبر د حضرت ابو بکر صدیق ته دا نه وی چې څومره دی وروړو د نورو صحابونو او د ابو بکر صدیق نه چې کوم سوال کړی سوال کې فرق دی نور نه دا تاسو کو چې څومره دی وروړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مزاج داغه عشق او داغه قربانی نبی علیہ السلام ته پته و ابو بکر صدیق نه جدا سوال کوي چې اے ابو بکر تا د کور خلقو د پاره سپری خودو کنه د نبی صلی الله علیه وسلم دی سوال نه معلومیږي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه عشق او محبت او د دین د پاره د قربانی هغه جذبه د نبی صلی الله علیه وسلم په علم کې فرمایي چې بچو د پاره سکور پرې خودو کنه هغه عرض کوي یا رسول الله د ټول کور سامان می جمع کو او ټول میروړو استاپا حضور می پیش کو د الله د دین د پاره د جهاد د پاره او خپل کور کې د خپل مور او پلار د پاره د خپل بچو د پاره د الله او د الله د رسول مبارک نوم می پرېخري دا غینه مات سوا چې سو دا می روړې دي استاپا حضور کې ما پیش کړل او بیا نبی علیہ السلام د جهاد اعلان فرمایل دوباره د مال د جهاد د پاره د چندې اپیل فرمایل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړ تاویږي را تاویږي په کور کې او په دیوال باندې لاس وی بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها عرض کی چې ابا جان په دیوال کې څه ګوري فرمایي چې بیٹی ما په دی دیوال کې چته استن لیدلې و چې هغه استن ملاس راشي چې هغه د الله د محبوب پیغمبر په حضور کې پیش کوم چرته د مجاهدین او د کپړو ګندلو لپاره پکار راشي اما عائشہ صدیقہ عرض کې ابا جان ستا پتن باندې چې کوم لباس دی دا د مالداري زمانه لباس دی لہذا دغه لباس هم پکاري دي فورا خپل جامو ته پام شو او نبی صلی الله علیه وسلم دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو مدینه منوره بازار ته او هغه دکاندار سره خبر وکړه چې زما دا قیمتي لباس ته د مالداري زمانه لباس ته پسو واخلي د پیسو خبر ور سره وشو او هغه کپڑے پاغي خرڅ کی او د خپل ځان د پاره چې دی د ټاټ بوجي راوغشتو پاغي باندې خپل ستر عورت پټ کو خپل بدن په پټ کو او د بټونو په ځای باندې ازغی چې دی هغه په دې ځینو باندې ولګولې او بغیر چې کومې پیسې پاتې شو هغه وروړو د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله وروړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے ابو بکر ستاد راتلو نه مخکې جبرئیل علیه السلام راغی او کوم لباس تا غوسه دغه لباس هغه مغوسه او ما ته پوښتنه کو چې جبرئیل نن ستا لباس بدل ولې دی هغه فرمایل چې د الله رسوله ستا یو عاشق ستا په عشق کې او ستا په محبت کې چې کله د مدینه منورې په بازار کې خپل لباس خرڅ کو د رب کائنات رحمت په جوش کې راغی
او ټول آسمانی مخلوقات ته دا حکم فرمایل تمام ملائکه ته چې نن تاسو د صدیق اکبر په اتباع کې دغه د ټاټ لباس اختیار کړئ. او اې دا الله پیغمبر رب کائنات ستا په دې عاشق باندې سلام وای او سلام نه بعد دا تاسو کې چې ته وای چې کله تا ایمان وروړو په هغه وخت کې د 45000 درهم او دینار مالک وي، یو لوی تاجر وي، مالدار سړی وي. نن سوای د دې ټاټ د لباس نه ستا په بدن بل لباس نشته، ستا په ملکیت کې بل څه مال او دولت نشته، هر څه د الله دین لپاره تا قربان کوی. په دې حالت کې د الله ناراضي نبی علیہ السلام چې کله ته فرمایل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سترګو اوخ روان شوي او عرض کوي یا رسول الله د ابوبکر د جسم ټوکړي ټوکړي چې شي بیا مستانه او استاد رب ناراضي دي. لہذا الله رب العالمین چې کوم حکم فرمایل چې تاسو د جهاد لپاره خپل جان مال پیش کړئ، هغه باندې وړومبي عمل کوونکي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا نور صحابه کرام یو مثال قائم خپل کور د تمام سامان نه د الله دین لپاره چې هغه پیش کو او د تردید پورې چې د خپل د تن لباس هم د الله د دین لپاره چې هغه خرج کو. ځکه الله رب العالمین چې کوم حکم فرمایل بعینه صحابه کرام په هغه باندې عمل فرمایي. رب کائنات داغوی تعریف، داغوی منقبت او داغوی عظمت په قرآن کریم کې نقل کړي. انفروا اوزی خفافا سپکباری و ثقالا او درنباری وجاهدوا او جهاد کوي باموالکم په خپل مالونو او انفسکم او په خپل ځانونو سره فی سبیل الله په لار کې د الله تعالی. ذالکم خیر لکم، عمدا ډیر خد تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.